د مشرق نه یخې هواګانې را راځي مشرق که نه نو دا مشرق نه چې راځي نو هغه دا دی چې دغه دی وی چې د دغه نه مشرق ته د رسول الله وسلم په سعودي کې دی که نه نو د سعودي نه د مشرق ته کوم علاقې دي و یو انډیا دی یو پاکستان دی یو افغانستان دی یو ایران دی نو هغه خو جو چونکې زموږ په شان علي مولاو جو هغه وی ایران خو جو شیعه دی او دغه خو هندوان دي جو خبره موږ ته پاتې شوه نو خدای پاک به دا کار زموږ د لاسه کوي نو هغه وی څنګه به یې کوي نو وی ګوره د خدای ځان له منصوبي سکیمي د سکیم نه ته اخوا دېخوا کېدی نه شي وی څنګه سکیم وی اول آدم علیه السلام راغی دنیا ته نو څه وه نیکي وټوله ځکه چې خو آدم علیه السلام و که نه موږ په شان د ورانکاري خو نه و که نه نوران پرورو چې انسانیت ډیولپ کېدو نورانۍ ورسره هم ډیولپ کېدو نو د نوح علیه السلام په زمانه کې ګور دا ډیوریشن دی فرام آدم ټو نوح علیه السلام دې ډیوریشن کې په ټاپ باندې شرک څه وخت لاړ شو د نوح علیه السلام په زمانه کې نو خدای ورته صبر کاو نو څه چلې وکړل د نوح قوم یې څه کو په سیلاب یې تباه نه کړل نو ته ویلی چې انسانیت نے جو ترقی کی تھی وہ پھر زیرو پر آ گئی لکه دا لاس اینجلس کې چې دی بنګلو ته ګورې که نه نو هغې ته یې لیکلي دین اینډ ناو نو د امریکې خو ظاهره خبره ده نو هغه ښایسته ښایسته بنګلې دي دې خوا کنډرې دي بیا ورسره مخامخ ورکړي وایي غزې ته ګوره تاسو چلته څه کړي الله تعالی ستاسو سره دا کوي خو دا خو ابتدا ده که نه لا خبره خو ختم نه ده نو هغې کې دا دي چې کله ته دغه شې دغه باره کې وې چې په تاسو باندې چې کله راشي او دا حالت نو ما تاسو ډیوریشن وې نو د نوح علیه السلام په زمانه کې انسانیت څه شو بیا زیرو له لاړ اوس به بیا ډیولپ کېږي که نه لکه څنګه چې لاس اینجلس بیا زیرو له لاړ که نه اوس به ډیولپ کېږي که نه مونږ خو تر اوسه پورې زلزلې والا علاقې تر اوسه بلا نه ډیولپ شوي یا سیلابونو والا علاقې وی جیسے تھے ویسے ہے نا نو دا به بیا ډیولپ کېږي نو انسانیت د نوح علیه السلام د نوح علیه السلام نه والا تر ابراهیم علیه السلام پورې بل ډیوریشن و دا که زر کاله که په لکاو کاروي دا خو اسټیمیټ چې خلق لګوي چېرې 2 کاله به شوي 2 کاله به شوي نور چاته خو صحیح پته نه لګي ډایناسار دومره ایج والا دی دغه دوره ایج والا دی نو د ابراهیم د نوح علیه السلام نه د پسو چې کوم رالل نو خو لږ کسان پاتې وو جو نیکان پاتې وو بدان خو لاړل که نه نو هغه اوس بیا به برایانې شروع کېږي ځکه چې نیکان ډېرېږي نو هغه خپل رواني کوي نو هغه چې کله پکې مارکیټ کرپشن وي قوم شعیب دی نو که پکې سیکس کرپشن نو وي قوم لوط دی نو کله پکې جبر ظلم نو وي فرعون دی نو هغه چې کله د ابراهیم علیه السلام وایي چې د ټولو نه تهذیبیاته علاقه چې دا د عراق دی په عراق کې بابل نینوا کې سټیز او بیا چې کله په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دغه ته تو د دې تبوک غزا لته نو په یو لار چې ورغی نو وی تادي کوئ دلته به څه خورئ نه دلته به سسکئ نه دلته عذاب راغلی وی بیا انګریزانو ته پته ولګی چې دلته خو به څه چلي نو هغوی چې بیا وکتل نه د لاندې پکې ښارونه راویستل دغه ښارونه الله تباه کړي دا ما چې تاسو دلته په پاکستان کې د دې موهنجو داړو دا خو تاسې وایي که نه دا به چېرته وو که نه دا به بیا الله تباه کړي که نه نو مطلب دا چې تاریخ د دنیا د دې نه ډک دی او چې دا به خلق ډیولپ کېږي الله ورته صبر کوي او چې کله یو موقع راشي نو بیا یې تباه کړي او دا په قرآن کې دي که نه چې مونږ فیصله کړې واهلکنا من بعد نوح مونږ ډېر وکم من قریة اهلکناها من بعد نوح ګوره ډیوریشن شو که نه د ادم نه د نوح پورې د نوح نه پس بیا د ابراهیم علیه السلام پورې په دې وایي کم اهلکنا من قریة من بعد نوح دا مونږ هلاک کړي دي نو دا به دا ټولي که نه ځای په ځای نو د الله تعالی عذابونه یا دغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې موږ ته بله دا خبره کړې وه چې ګوره چې دجال راشي نو دجال سره به قوتي ما ته وایي که نه دوکه به نو دوکه څه شی دی هغه سره به قوت ومي وی تر دې پورې دومره قوت به یې ورسره لکه ټیکنالوژي دا ارټیفیشل تاسو چېرته څوک لیدلی ارټیفیشل مین چې دی دته ته چې کوېسچن وکړې یو جواب درکړي چې څه تپوس ترې وکړې نو عبدالله یا بل ورځ ته ما تپوس وکړو چې کامیابي په څه کې ده وایي چې د الله په حکمونو کې د رسول الله په طریقو کې هغه ارټیفیشل مین ورته دا ووایي دا اوس دي ارټیفیشل راښکړي دي نو دا تعالی هر قسم له تو ته څه کلیک کې اب هلته جواب درکړي
نو هغه یو بزرګ وایي چې که فرض که صحای سته ورته تور پکې فټ کې لکه ټول حدیث دی پکې او د فقه دا ټول کتابونه پکې فټ کې او ته سوالو کې مولوي صاحب وایي چې په دې پسې دغه وګورم کتاب وګورم او د امام شافعي په مذهب داسې دی او چې دلته هغه ته کلیک کې نو هلته به وایي چې امام شافعي وایي چې دا دوره زکات دی او امام ابو حنیفه داسې وایي امام احمد بن حنبل ځکه وایي نو آرټیفیشل انټیلیجنس یې دله راویستو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه وخت کې ویلو وی دومره قوت په وسره چې یو سړی به له مخې له ورشي وی هغه ته به وایي چې نه مې منې وایي چې نه وایي چې که زه تا ووجنم او بیا یې ژوندی کړم نو وبه مې منې نو هغه به ووجني او بیا به یې ژوندی کړي او هغه به ورته بیا وایي چې اوس مې منې که نه نو هغه له به خدای د ایمان صلاحیت ورکړی نه به وایي چې اوس مې یقین وشو چې ته یقینا دجال یې او بیا پرې ټرای وکړي خو بیا به یې نشي وژلی نو ټینګېدو ته پکار دي هغه یو کنه وی چې جبریل ته وی ساملا سے ته پته چې جبریل ته الله وی چې ما جنت رخ کړی دی لږ ویزټ وکړه نو چې جنت ولید نو هغه چې راغی ریپورټ ورکړو چې ډېر ښکلی دی داسې بسو کې چې دلته به نه راځي نو وی لږ د دوزخ ویزټ وکړه چې دوزخ ویزټ وکړو چېرې دا خو ډېر زیات خراب دی نو بیا وی چېرې د شوروم دا شوروم دی چې په هغې کې یو شی به ته به یې شو کې نو وروسته به هغې په نتیجه کې دا شی تاله زه در کومه نو هلته به تا ته ما اصلي شی ایښی دلته به نقلي در کړم نو وی ورشه شورومونه اوس وګوره نو د جنت شوروم چې وکتو نه کې خو تشې روژې وي منځونه و تهجد او تلاوتونه و نه خو خشک انتظام او ورابطو چې هغه خو به جهادونه کوي او دغه به کوي او څه اصبرو رابطو وصابرو واتقو داو نه هغه خو خشکو هغې بلې غرته تللی دی نو هلته کې خو چرسو بنګو او شرابو ډمې وې نو هغه وی چې خدای پاکه دې ته خو به هېڅوک را نه شي خلک خو په دې کې ګیر شي نو حدیث کې راځي که نه حجبت الجنة بالمکاره و حجبت النار بالشهوات دا ته هغې شپول دی نو هغې یو سړي خبره کوله بیا هغه یو دوزخي وي چې کله هغه خو ته دا شیزونه ښولي چې د دې په نتیجه کې دوزخ دی چې دوزخ ته لاړ نو ویل ته خو ورو نو هغه وی چې خدای ما سره خو دوکه وشوه هلته خو نور څیزونه وو نو هغه وی چې نه خو شوروم و تا ته خو مونږ په شوروم کې یو شیخ وي او اصل شیخ خو بیا وروسته وي نو وایي دا دجال چې دی دا به هم شورومي نو په یو لاس کې به یې ناري او په بل لاس کې به یې اوبه به نو چې کم خلق په اوبو وغلید لکه اوس امریکا ده ما ته چې ته امریکې ته لاړ شه نو ستا به دا یا دومره فیسلیټي دومره ډالر یا دومره به دې کور یا دومره بچې زه ورته خو نشم ټینګېدی دا خو ما دي خو هلته به زما نه ایمان والي نو د ایمان د تلو په نتیجه کې به څه جهنم به یې که نه نو مای څه دي په حقیقت کې نار دی او چې کوم خلق نار ته ټیک شي نو دا په حقیقت کې څه دی په حقیقت کې ما دي که نه نو اوس ورته څوک ټینګ شوي دي نو حماس ورته ټینګ شوی دی حماس ورته ټینګ شوی دی او سلمان ورته ټینګ نه شو ځکه چې هغه چې ته وایې چې هلته کې په حماس ډزې کېږي او دلته کې محمد بن سلطان څه چل کاو هغه د ډانسونو یو پروګرام یې کړی که نه پای موقع باندې د انډیا نه یې ډمې بولې وې او د مکې په خوا کې د مکې ماډلې وایي چې د خانه کعبې هم راښ کړی نو ته وشي یا دوکه شو دوکه ځکه شو چې اوس ورته هغه ووایي چې ګورې زمونږ ګریټر اسرائیل چې دی په هغې کې دا خبرې موږ نه منو چې ګینې ته زمونږ ملګری وې نه یي به ته به پکې نه د هغه سره اوس غم پیدا شو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو بله پیشنګویي دا کړې وه چې والذي نفسي بیده ینزل عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم به را نازلیږي لکه زمونږ د چا په تمه یو د امام مهدي په تمه یو مونږ به د چا په ډله کې یو نو هغه یو عالم دی چې په بر صغیر کې خپل ځان ته راکاږي چې کوم اسلامي تحریک دی مثلا تبلیغیان دي نو دا په 1921 کې شروع شو نو دا به ختمیږي په دغه باندې دا چې ختمیږي اینډ به یې په امام مهدي باندې وي او د اسرائیل سیستم چې شروع شو دا په 1917 کې 1917 کې ډومبنی هغه بارپور ډیکلیریشن شو نو دا شیطان چې ابلیس دنیا ته راغلی یوازې نه راغلی و ذریته د ده ذریت هم دي نو دا ذریت یو سره کې نو د اسرائیل چې دی دا دجال ګروپ دی او دا موږ دینی تحریکونو والا چې دی دا امام مهدي ګروپ دی د دې اینډ به په امام مهدي او د دغه خلقو اینډ به په دجالي نو چې ستا سره دا غمي چې چېرته دجال ګروپ کې شامل نشم نو د دجال د بچ کېدو دپاره تا ته صورت کهف وهو په صورت کهف کې څه دي په صورت کهف کې یو وی انا جعلنا ما علی الارض زینة لها دا تا پوه کوي چې ته وال خورې نو د زینت نه به خورې زینت ښایست ته وایي
ښایست ته وایي اټریکشن ته وایي چې تا دپاره پکې اټریکشن وي نو په شي کې اټریکشن دی زمین کې اټریکشن دی په زر کې اټریکشن دی او په زن کې اټریکشن دی